نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم. دا سورہ مائدہ دا اور رکوع نمبر 8 چلیگی او پدی کی 8 نمبر رکوع چلیگی پدی کی 55 نمبر آیات تے. د دین مخ کې الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې د الله پلار کې خلق منی کوي، د الله د لارې نه د مسلمانې دون خلق منی کوي، او د الله او د مسلمانانو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالف سعی او کوششونه کوي، او د دې په زړونو کې نفاق دی. اهل کتاب او د منافقانو ذکر را روان دی. نو الله پاک فرمایي چې د دې په وجه باندې الله پاک د دې ټول عملونه برباد کړ. حبطت اعمالهم، یعنی د دې ټول عملونه برباد شول او دې په همیشه لپاره په خساره کې پریوته. او بیا الله پاک مسلمانانو ته دا خطاب فرمایي چې څوک تاسو کې څوک مرتد شو او د دین نه واوړېدو، نو د الله په ذات باندې او د خدای په خدای باندې څه فرق نه پریږدي، بلکې تاسو خپل ځانونه هلاک کړئ. الله پاک خو بس تاسو په ځای باندې نور داسې خلق راوړي چې هغوی به الله سره محبت ساتي، الله به سره محبت ساتي، یعنی هغوی به په صحیح معنو کې الله سره محبت کوونکي وي. نو تاسو دا مو وایئ چې یاره بس مونږ مسلمانان یو او د دې د وجې نه مطلب دا دی چې مونږ دغه یو دا دین مونږ راټینګ کړی دی. دین د الله سبحانه وتعالی دین چې کوم دی نو هغه الله غالب کوي، او الله کله رسنه کار والی کله رسنه کار والی. مختلف وختونو کې چې هیڅ کوم د الله د دین او د الله د کور په دغه کې نور الله پاک د ابابیلو نه کار واغشتو، د ابرهه فوج غرق کو، د ابراهیم علیه السلام رست کورو ولا سکنو الله سبحانه وتعالی فرعونیا د نمرودیان چې کوم دی نو په ماشو باندې هلاک. نو دغه شانتي الله سبحانه وتعالی فرعونیان په اوبو کې غرق. نو چې کله مسلمانان کمزوري شي خدای تعالی دی الله ته متوجي وي، نو د الله مدد به بیا دی سره وي. کمزوري دی وي خو دی توجه الی الله صحیح دی اس کار نشي کوله او خپل سعی او کوشش کوي خپل چې څومره کولی شي، خو لیکن دشمن د دې په مقابله کې ډېر قوت طاقت والا وي، لہذا دی حوصله نه بایدي او خپل کار کوي، الله سبحانه وتعالی به د دې مدد کوي. او بیا د دین په باره کې الله پاک دا فرمایي چې تاسو د ملامتیا نه مه یریږئ، د چا د ملامتیا نه، او بل دا چې د چا نه یریږئ یم، ځکه چې تاسو د الله د دین کار کوئ نو د الله نه یریږئ، د الله یاره په زړه کې واچوئ. اصلي خبره دغه ده. مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې وایي ګوره ډېر جماعتونه داسې دي چې هغوی د کفارو په مقابله کې سختۍ برداشت کړي دي، خو دوه قسمه څیزونه مخې ته راځي. یو دا راځي چې مثال یو جماعت هغه کمزور دی لیکن د الله د دین کار کوي، نو پای باندې کافران سختۍ کوي او وایټه کوي، تکلیفونه ورکوي، رزق په بندوي، څه قسم کیسې سره کوي څنګه چې د مکی کافرانو وکړو.
خو بعضې وخت کې کچرې ته داسې وکړې چې یعنې تاسو مونږ خپلو کې یو او مونږ یو مهم باندې لګیا او 2-3 کسان مونږ کې راشي مړه یار پرېږده دې نه څه نه جوړېږي یار او بیا ځای په ځای لګیا یو دی لکه دی هغه خپل ګروپ کې د کسان ملامتیا شروع کړي چېرې به دې باندې یاره څه ونه شو دا دومره هسې لګیا یو مونږ او بس که نه دا دومره مونږ 20 کاله مو شو 30 کاله مو شو او بس د دې نه که جوړېدې نو اوسه پورې به ته څه جوړ شوي هېڅ څه جوړه نه شوه نو لہذا دا کار اړو کول نه دي پکار بس خپل نیک عمل کوه دا هغه ملامتیا ده چې وایي د دې د وجې نه ډېر خلک کیني ډېر زر کیني ولې چې په خپلو کې تا ته یو بل داسې خبرې شروع کړي بس د سړي بیا زړه مات شي دې ته هغه زړه ماتېدل مونږ وایو په پښتو کې دې ته په پښتو کې زړه ماتېدل وایي چې دا بعضې سړی تاسو وګورئ که نه دین کار به کوي ډېر جوش و خروش سره او یک دم به په منځ کې چېرته څه انتشار راشي خپلو کې به څه تومې مې وکړي یا څه خبره به واړئ راواړئ د هغې د وجې نه به جومات هم پرېږدي او بیا به جم هم پرېږدي او بیا به هغه هم پرېږدي هر څه به پرېږدي دا د شیطان جالونه دي نو الله پاک دا 2 څیزه وفرمیل چې د دې به خاص طور خیال ساتئ تاسو ته به ملامتیا هم راځي خپلو او پردو دواړو د طرف نه خو هغه ملامتیا به مخې ته نه راولي او بس د الله قوت طاقت باندې بس تاسو نظر نو د الله قوت طاقت چې تاسو سره وي نو انشاءالله تاسو بیا کامیاب او دې سره بیا الله پاک د نیکو اعمالو اوس دغه فرمایي چې دا خو 2 کارونه داسې شو چې یو خو جدوجهد شو پای باندې تکلیفونه برداشت کول شو او 3 نمبر خبره دار چې ملامتیا به تاسو به خلک ملامت کوي خو تاسو ملامت کوي نه ځکه چې حق سچ کار دی د الله په مقابله کې تاسو ځان مه ملامت کوئ او 3 خبره چې دا نو هغه دار چې انما ولیکم الله په حقیقت کې الله دوست دی ستاسو ورسوله او رسول داغه والذین آمنوا او دا کسانو چې ایمان وروړي الذين يقيمون الصلاة وهغه کسان چې قائموي منځونو لره ويؤتون الزکاة او ادا کوي زکاتونو لره وهم راکعون او دی الله په حضور کې رکوع کوون کی وي جوکاویدون کی وي دلته الله پاک 3 خبرې فرمایلې یو خدا خبره فرمایله چې منځ اهتمام دانا چې یاره بس نیک کارونه خو ډېر کوو دنیا خلکو له دونم وو لغم کوو او خپل مونځ رانه پکې قضا شي جمع پرېږدو او مونځ رانه پکې بعضې وخت قضا شي ویې لکه بس یاره ډېر نیک کار و بس هغې کې به دو والولو مونځ نه څنګه پاتې شو د الله حکم نه فوت شو چې د مونځ ټایم راغو نو بیا د بندګانو وخت ختم شي د الله سبحانه وتعالی وخت شروع شي پای کې وایي نه شریکه او د الله سبحانه وتعالی خو هر وخت ذکر او دغه کولی شي چې کله ته خپل فرض عبادت دغه شي نو ذکر اسکار کوو بیا د خلکو خدمت هم کوه الله پاک پاغي باندې بیا ډېر اجرونه ورکوي خو که ته ورپسې فرایض قضا کوې نو بیا به دا نقصان مالوي 2 نمبر مالی یعنی قربانی به ورکوې زکات به ادا کوې پورا او کل زیات هم ضرورت راغو نو ته زیات هم پکې ورکوه ولې چې د الله خزانې ډېر لوی دي الله پاک د دې ډېره لویه بدله ورکوي نو لحاظه د دې 2 خبرو 3 خبره داره چې رکوع کوونکي یو خدا ده چې د دې جمع طرف ته اشاره ده چې د جمع د منځونو اهتمام کوئ جمع سره منځونه کوئ ځان منځونه مه کوئ چې دلته راشي او بیا ځان لګیایئ کسان یو ځای شي خپله جمع وکړي خو مقامی مسجد کې د محلې دپاره زموږ امام صاحب ځکه منې کړي دا خبره چې بیا خو به خلک بس راځي او په خپله مرضیه باندې او بیا به 2-4 کسان راځي او هغوی به بیا چې کوم دی نو بیا به جمع به کوي نو د محلې په جومات کې نه البته تاسو په سفر کې یئ په لار یئ او چېرته بس نه پراینکوش وغیره نه کوز شوئ او بیا چېرته جومات وي نو هلته بیا ځان لمونځ مه کوئ بیا یو کس پکې مخکې شئ چې قرآن خوان وي زیات تاسو کې
او تلفظ یې لږ صحیح وي هغه مخکې کوي کنه زیات قرآن چې چاته یادي او تلفظ صحیح وي که چاته کم یادي خو لیکن قرأت صحیح دی سبق صحیح دی هغه مخکې کوي کنه او کو ډیر مطلب ټول یو شانتی نو کم از کم دا واړو صورتونه ټول لورځي بیا پکې یو مشر مخکې کوي چې کم لږ مشر وي باشره وي هغه مخکې کوي او هغه په وړو صورتونو باندې علم تر کیف باندې وي قل والله احد قل اعوذ برب الفلق باندې وي او منځ باداشي جمع منځ کوي دویم نمبر راکعون کې دې طرف ته اشاره ده چې الله ته جوکاویدون کې دي رکوع خو اصل کې یو کو خبردار چې وي عبادتونه ټول مذهبونو شته د يهوديانو شته د نصارو شته خدای پای کې رکوع نشته سجده پکې شته خو رکوع پکې نشته لہذا د رکوع ذکر الله پاک کو چې یعنی تاسو د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې شامل شئ او دې جمع سره مونږ کوي الوب بیا تاسو صحیح مسلمانان کېږي تاسو کومه پوری جمعه ته نه راغلي تاسو رکوع علی سلوالار نه مسلمانان شوي نه تاسو نشي کامیابی دي او بل دار چې په هر عمل کې الله ته جوکاوي دل وسیع ترجمه دې دادا معنی فهموي داري چې هر الله حکم تخپل ځان سر جوکاول او هغه منل بیچو چرا چې په هغه کې بحث مباحثه نه کوي بس آمنا وصدقنا مونږ منو ریشه غړو دلته کې الله پاک دا او فرمایي چې هغه جوکاویدون کې خلکو سره د الله په حضور کې لکه د جمع اهتمام کوي ومن يتولى الله او د چا چې دوشو الله یعنی الله چې چا دوشو ورسوله او داغه رسول والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان دار دي فإن حزب الله هم الغالبون نو بشک چې بیا دا ټولګي یو جماعت د الله چې کوم دین او هغه غالبیدون کړي کله چې دی عملونو باندې تاسو قائم یې د الله یاد یعنی د مونږ اهتمام کوي او بل دا چې د زکات اهتمام کوي چې په چا فرض دی او بل دا چې د جمع اهتمام کوي او د الله هر حکم ته گردن نهادي هغه منون کی نو بیا دا وی ایمان والدی او الله والدی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوونکی دي لہذا هم داخله به الله پاک غالب کوي اوس الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا منی سی الذین اتخذوا دینکم هزوا هغه کسانو لرا چې نیولې دین ستاسو لوبه او ټوکی مذاق ولعبا او کھیل تماشا من الذین دا کسانو اوتو الكتاب من قبلکم چې ورکړی شوی کتاب ستاسو د مخ کې ول کفار اولیاء او هغه کفار چې خپل دوستان غړي دی او یعنی یا خپل کې دوستان دي سره واتقوا الله او یریږي د الله نه ان کنتم مؤمنین که چې تاسو مؤمنان دي په صحیح معنی کې مو ایمان راوړي دي دلته الله سبحانه وتعالى یو بل خبره کوي چې کله یو ټولګي داسې وخت خو کافرانو او مسلمانانو یو ځای پاتې کېده کنه نو دوی به د مسلمانانو دغه پورې خنداګانې کولې منځونو پورې وره څنګه ټیټ شو او څنګه په سجده کې پریوتو توبه استغفار پښتو کې ډیر غلط الفاظ راځي کنه چې داسې شو استغفر الله کنه الله پاک موږ معاف کړي نو دې ته دې پورې باغی ټټوبې پورې خنداګانې به پورې بل بچو یزان کېدون یو يهودي هغه به د یو قبیلې نه هغه به داوي چې الله پاک دې لعنت او غضب نازل کی په درو جن باندې اشهد ان محمد رسول الله چې به داوي کنه چې زه گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دې کې اذان کې نو هغه به داوي چې الله پاک دې لعنت کی په درو جن باندې وې دا به داوي دغه يهودي یو ورځ دا شکارو شو چې سورې تیر شي
د دې نوکر چې کوم دی نو هغه اور د بلېدو لپاره اور چرته نه راوړو کور ته راوړی دی هغې هلته کې نغري کې دغه کړی ساقلې پخلی کړی دی بیا وده شوي دي چې وده شوي بس باد رالوتی دی د هغې اور نه الوزولي دي بړستنې او دغه څه داسې کپړې مپړې پرتې د هغې نه اور اخیستی دی او جومپړی ومپړی او هغه کوټې موټې ټول سره د دی ټول هر څه وسوځېده سره د بال بچه تباه شو دا یو معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی په هغه وخت کې دا خولی و مسلمانانو ته ځکه چې هغه په خپله خوله به دا خبره کوله چې الله پاک د غضب نازل کړي په دروغجن باندې دروغجن خو دی و که نه همدې دروغجنو نو الله پاک په ده باندې دا غضب نازل کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو سردار لتلو یو سردار هغه له به لاړو او ورته به یې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا تو لا اله الا الله وایه ته به کامیاب شي وایي الله څوک دی الله د څه نه جوړ دی تانبې نه جوړ دی د لرګي نه جوړ دی د کاڼي نه جوړ دی کوم الله ستا الله کوم یو دی که نه نو دا خبره به چې څنګه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس راغو غږ به ورته ونه کړو نه به ورسره زیاته خبره وکړه ګوره دا مونږ ته به مانعات هم دی چې په دعوت کې کله تاسو سره څوک بس حجت کی یا سره بحث مباحثه کوي بس بیا پرې ځئ السلام علیکم بس ځئ چې مخکې ولې چې په بحث مباحثو څوک نه مسلمانان شوي دي او نه کېږي تر کومه پورې چې الله هدایت چاته نه کړي نو دلته کې الله پاک دا تبلیغ مزاج دی او دغه چې بیا هغه پوهېږي چې خنداګانې یا دغه نو که څه اوس پړکو باسي راګیری وی ټکې نو بیا شر جوړېږي او چې شر جوړ شو نو هغې نه به لوی مصیبت جوړ شي نو بس هغې نه دا خبره چې ته به تلاړ شي هغه ورځو کې چونکې مسلمانان هم دغه شان کمزوري وو رسول الله سلم ته لا د جهاد او د جګړې د لاس د اچولو اجازت نو پړک به هم ترې خلکو وویستو هغې به ورته غږ نه کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ترې را روان شو بیا به هغې دوه ورځې پس بیا ورته به یې چې ته لا اله الا الله ووایه ته به کامیاب شي نو هغه به ورته هم دا الفاظ وي چې ستا رب چې کوم دی نو هغه د تانبې نه جوړ دی که د پیتلو نه جوړ دی او که هغه لرګي نه جوړ دی او که د خټو نه او د کاڼي نه جوړ دی وایي درېیمه پېړۍ بس رسول الله وسلم به ته بیا راغو بیا په درېیمه څلورمه پېړۍ چې کله دا هغه ورکو دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بس لږ را دی خوا شوی و چې اسمان نه یو ګرس شو او ګرس یو تندر راغو او بلکل یې هغه ایده کړو نو داسې بوت پاتې شو لکه څنګه بوت دی د بوت هغه خبره کوله که نه او الله ته بوت جوړ کړو بلکل کاڼی کړو د کاڼي بوت ته جوړ کړو تک تور ښکاره شو نو دا د الله سبحانه وتعالی دین پورې مذاق چې چا کړی هغې له خو الله پاک په دنیا کې بیا سزا ورکوي که نه نو مذاق نو دین پورې مذاق نه دی پکار د دې دپاره الله پاک فرمایي چې داسې خلک وي او هغې دین پورې مذاق کوي دغې خلکو سره بلکل دوستي به ساتئ بلکې هغې سره کښېنئ ډېر ما او مه ورسره دغه کېږئ چې هغې د دین کارونو پورې حج پورې هم خندا کوي تبلیغ پورې هم خندا کوي درس پورې هم خندا کوي علماو پورې هم خندا کوي او هر څه پورې بس خندا کوي چې دا که پکې نه وی نو څنګه خبو او که دا پکې نه وی نو خبر که نه نو دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو د الله نه یریږئ که چېرې تاسو په صحیح معنو کې مؤمنان یئ نو تاسو کفارو سره او اهل کتابو سره چې کله هغوی دین پورې لوبې ټوکې کوي نو بیا تاسو هغې سره مه کښېنئ پاسئ او د دوی خپل سره سم وي که نه دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وإذا نادیتم الصلاة او چې کله اواز وشي تاسو ته مونځ طرف ته یعنی اذان وشي اتخذوها هزوا ولعبا نو نیسي دی اذان لرا مذاق او کھیل دا دغه يهودي خبره کیږي دلته الله سبحانه وتعالى فرمایي
چې هغه وداوی چې مطلب دا نازل شي او قهر او غضب په دغه باندې ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا په سبب د دې چې دا داسې یو قوم دی چې دوی د عقل نه کار نه اخلي کدی د عقل نه کار غشتو خدای به مسلمانان شي وکنه ولې چې کتاب خدای سره حل دشتا مخکې ور سره کتاب موجود دی لہذا دی په کار چې ایمان وروړي خدای د عقل نه کار نه دی به عقل دی دې کې مفسرین حضرات دا لیکلي چې ګوره عقل او دغه کې فرق دی یو عقل چې هغه دین د پاره استعماليږي یو عقل چې هغه دنیا د پاره استعماليږي اوس انګريزان شو هندوان شو یا نور مثال چینیان شو یا روسیان شو نو دوی خو دنیا د پاره څومره ایجاداتو کو جهازونه جوړ کړي ټمبه جوړ کړي او کلاشینکوفونو ګوله او ټوپکونه دې کې یو څه مسلمانانو نه جوړ کړي توپې ټینکونه